حیران حال مدا چې زنګو کې زیرازي ګل رنگ زما زنګيږي پټالو کې زیرازي و ګل رنگ زما زنګيږي پټالو کې زیرازي. نو حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها چې د نبی علیہ السلام هغه برکات هغې لیدلي وو چې د هغې تصویر هغه مخکې شوي د کوم برکات چې هغې د مخې ته راغلي وو نو د هغې زړه نه غوښتله چې نبی علیہ السلام مکې ته واپس ووځي او کور ته یې حوالې کړي خو چونکې معاهده هغه د 2 کالو شو خو نو دا ولګېد نبی علیہ السلام یې هغه روان کړو او مکې ته یې چې دی نه هغه بوتلو په مکه کې به دغه وخت کې طاعون بیماري هغه خوره شوې وه نو دا ولګېد د نبی علیہ السلام مور حضرت امینه رضی الله تعالی عنها هغې ته د طاعون هغه بهانه جوړه کړله او دغه خبرې وکړه چې مکه کې هغه طاعون وغیره دی لہذا زه که ستاسو خوښه وي نو نبی علیہ السلام به زه د ځان سره هغه بوځم زمونږ د علاقې ابو هوا هغه ډېره ښایسته ده ډېره زبردست ده صفا ده ماحول صفا دی لہذا هلته به څه وخت هغه زما سره وي بیا به چې دی نه هغه زه راولم نو دی صحیح ده نو نبی علیہ السلام د ځان سره واپس بوتلو خپل علاقې ته بنو سعد قبیلې ته نبی علیہ السلام هلته کې د نبی علیہ السلام چې کوم رضاعي وروڼه وو د هغوی سره به نبی علیہ السلام ګړې ویزې هغه سرولې نو تقریبا 4-5 کالو پورې نبی علیہ السلام هلته کې وو کله چې د نبوت دا 5م کال شو د نبوت د نبی علیہ السلام د پیدایش نه 15 کال پس د نبی علیہ السلام 5م کال شو په دغه وخت کې هغه واقعه د شق صدر چې دی نه هغه راپېښه شوله شیخ چې دی نه هغه سیرولو ته ویلی شي صدر سینې ته ویلی شي په دغه موقع باندې د شیخ صدر هغه واقعه راغلې بیا د نبوت په وخت کې بیا د معراج په وخت کې دا 3-4 ځله تقریبا هغه د شیخ صدر واقعه هغه راپېښه شوې ده هغه دارنګې چې نبی علیہ السلام د دغه خپل وروڼو رضاعي وروڼو سره نبی علیہ السلام ګړې بیزې سرولې غرونو طرف ته هغه تللی و په دې کې جبرائیل علیه السلام او نورې فرشتې ورسره دي هغوی د نبی علیه السلام شق صدر کو سینې هغه وڅیرله د هغې نه یې زړه راوایستلو په دې کې یو ټوکړه وه هغه یې ترې لرې کړه دا ټوکړه چې دی نه هغه د شیطان حصه ده هغه یې ترې لرې کړله دغه زړه یو خانک و به هغې کې کېښودلو د زمزم په اوبو باندې هغه وینځلو او بیا یې واپس زړه چې دی نه هغه په سینه کې کېښودلو او هغه ځای بیا چې دی نه هغه کله چې د نبی علیہ السلام سره نور ماشومانو دا واقعه ولیدله نو هغو کورونو ته منډې کړلې او د نبی علیہ السلام چې کوم رضاعي وروڼه هغوی خپل مور حلیمې سعدیه رضی الله تعالی عنها ته دغه اوازونه لګول په منډه را روان دي وایي زموږ هغه حجازي رور هغه چې دی نه هغه چا شهید کو څه کسان راغلي وو او هغوی چې دی نه هغه را پرځولې سینې یې وله هغه سرې کړې ده په داسې حالت کې موږ د هغه نه راغلي وو انتهایي د یېرې په حالت کې هغوی کور ته راغله حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها په منډه باندې هغه ځای ته ځي هلته چې کله ورسېدله نبی علیہ السلام ولاړ دی شق صدر هغه شوی نبی علیہ السلام ولاړ دی د نبی علیہ السلام رنګ مبارک جوړ شوی دی یېرېدلی نبی علیہ السلام ولاړ دی حلیمه رضی الله تعالی عنها چې دغه حالت هغه یې دغه واقعه دا یو ناشنا واقعه وه چې نن هم یو سړی دا واقعه اورېده انتهایي ناشنا به سړي باندې چې دا به څنګه وي نو په هغه وخت کې نن سبا دا اپریشنونو دا قصې مسې شته دی په هغه وخت کې خو دا هم نه وي نو په هغه وخت کې چې هغوی دا واقعه اورېدلي په هغوی به څه تېر شوي نو هغه ولګېد د دغه ځای نه نبی علیہ السلام روان کړو مکې ته هغه او حضرت امینه رضی الله تعالی عنها ته یې حواله کړو حلیمه رضی الله تعالی عنها ویرېدله په دې باندې داسې نو چې چېرته زما نه دغه امانت ضایع نه شي چېرته نقصان تکلیف ورته ونه رسي نو حوالې
امینه رضی الله تعالی عنها ته حواله کو. مور بی بی امینه رضی الله تعالی عنها هغه ته چې کله نبی علیہ السلام حواله شو تقریبا یو کال نبی علیہ السلام د خپل مور سره هغه تیر کو. د نبی علیہ السلام عمر مبارک چې کله شپږو کالو ته ورسېدو نو مور بی بی امینه رضی الله تعالی عنها هغه نبی علیہ السلام روان کو او هغه وینځه چې دا نبی علیہ السلام د والد محترم حضرت عبدالله د هغه نه په میراث کې هغه وینځه پاتې شوې وه ام ایمن هغه یې هم د ځان سره روانه کړله او غالبا یو روایت کې راځي عبدالمطلب ورسره هم روان شو او دیو چې دی نه هغه لاړل مدینې ته د حضرت عبدالله قبر د زیارت دپاره چې دی نه هغه مدینې ته لاړل. مدینې ته چې کله ورسېدل هلته څه وخت لږ تېر کو د هغې نه پس چې کله واپس کېږي د مکې او د مدینې په دې منځ کې یو شړ مقام دی چې هغې ته ابوا ویلی شي. غالبا اوس هغه ځای شړ دی خو هغه وخت کې شړ و کېدای شي څوک تللی هغه ځای اوس هم شړ وي. هغه ځای ته چې دی نه ابوا مقام دی چې کله واپسۍ کې راورسېدل هغه ځای کې چې دی نو د نبی علیہ السلام د مور بی بی حضرت امینې رضی الله تعالی عنها زنکدن هغه شروع شو. دا واقعه هم تفصیلي ده. هر واقعه چې هغه د ذکر کېږي په هر واقعه کې ښه پوره تفصیل دی. خو زه ډېر زیات تفصیل ته نه ځم مختصرا چې ټول سیرت د نبی علیہ السلام هغه سر ته ورسي. که داسې تفصیلي شروع په یو واقعه کې پوره جملې چې دی نه هغه بیانونه کېږي نو د وخت په مناسبت باندې مونږ هغه مختصرا هغه ذکر کړو. د نبی علیہ السلام د مور بی بی هغه زنکدن شروع شو. په دغه وخت کې نبی علیہ السلام ناست دی. امینه رضی الله تعالی عنها هغه وایي هر سال لرونکی هغه تلونکی د دنیا دی. چا چې دنیا ته سا راوړی دی هغه به د دنیا نه ځي لیکن ما یو داسې بچی هغه زیږولی دی چې هغه پوره عالم هغه روښانه کړی دی چونکې هغې خو د نبی علیہ السلام هغه معجزات هغه نورانیت هغه لیدلی و. په هغه ځای کې هغه وفات کېږي. دغه ځای کې دین دفن کوي څه کسان به غالبا راغلي خو دغه ځای کې هغه دفن شوي د ابوا مقام کې د شپږو کالو عمر د نبی علیہ السلام په دغه وخت کې د نبی علیہ السلام مور بی بي هغه وفات شو. د دې نه پس د نبی علیہ السلام کفالت او ذمہواري د نبی علیہ السلام نکاح حضرت عبدالمطلب د هغه ذمہواري ته هغه لاړه. تقریبا د 8 کالو پورې د عبدالمطلب په کفالت کې نبی علیہ السلام براغه د کعبه په خوا کې د هغې په سوري کې به د عبدالمطلب دپاره هغه یو څادر خور کړی شوی و یو بستره به خوره کړی شوې وه. د نبی علیہ السلام نه لس ترونه هغه به چاپېره هغه ناست ول. عبدالمطلب بلا نو راغلی د چا مجال نه و چې د عبدالمطلب په ځای باندې هغه کښېني. نبی علیہ السلام ماشوم دی. نبی علیہ السلام به راغی د عبدالمطلب په ځای باندې به کښېناستو. ترونو به هغه منع کوو. کله چې به عبدالمطلب راغی وایي زما دا بچی مه منع کوئ په ده کې هغه صفات دي چې به هغه په بل چا کې نشته دی. پرېږده چې دی کښېني زما په ځای باندې. عبدالمطلب به هغه د خپل ځان سره خوا ته چې دی نه هغه جوخ کښېنوو انتهایی خیال به یې ساتو. خو کله چې د نبی علیہ السلام عمر مبارک 8 کالو ته رسي د هغه شفیق نکاح هغه هم وفات کېږي. خو د وفات نه مخکې د نبی علیہ السلام کفالت د نبی علیہ السلام چې کوم حقیقي ترا ابو طالب دی هغه ته چې دی نه هغه حواله کوي. دا د نبی علیہ السلام حقیقي تره و یعنی مور او پلار د عبدالله او د عبدالمطلب چې دی نه هغه دواړه یو د نور بیا هغه مېرني و دا یو خپل. نو ابو طالب ته چې دی نه هغه کفالت هغه حواله کېږي. بیا د ابو طالب سره کفالت کله چې نبی علیہ السلام ته نبوت میلاو شو 10 کاله بیا هغه او 40 کاله پس د نبی علیہ السلام عمر چې 50 کاله ته ورسېد هغې نه پس ابو طالب وفات کېږي. هغه واقعات را روان دي انشاءالله. د هغه په کفالت کې نبی علیہ السلام هغه پرورش کوي. نبی علیہ السلام د خپل ژوند شپې ورځې هغه تېروي. په دغه وخت کې د نبی علیہ السلام چې کله 12 کالو ته عمر ورسېدو نو ابو طالب او د مکې د خلکو چونکې عام پیشه
هغه تجارت کو یا به ګډې بيزي سره ول یا به تجارت کو د مدینه د خلکو پیشه چې دین هغه زمیدار وا د مکه د خلکو پیشه ګډې بيزي سره ول او تجارت نو تقریبا نبی له سلام چې 12 کال عمر د نبی له سلام شو په دغه وخت کې د نبی له سلام تر ابو طالب شام ته تجارت لپاره هغه تشریف وړي نو د ځان سره نبی له سلام چې دین هغه هم بوتل روان کو نبی له سلام چې کله یو مقام ته ورسېدو په هغه ځای کې یو راهب مخې ته ورځي د هغه راهب لقب چې دین هغه بحیره دی هغه بحیره راهب چې کله نبی له سلام د لری نه ولیدلو قافله چې دین هغه پړاو ورځي په دغه وخت کې دغه راهب چې دین هغه راځي او ابو طالب ته هغه عرض کوي چې دا ماشوم هغه واپس ولې دا ماشوم په دغه ماته پیغمبرانو صفات ښکارېږي او دا صفات ښکارېږي لکه آخري پیغمبر چې هغه داوي لہذا د شام علاقو ته مبوزا الته يهودي عیسایان دي الته ورته غوي نقصان او تکلیف ورسي دی واپس چې دین هغه بوزا واپس ولېګا ابو طالب ته تاسو کې تا څنګه پته لګيږي هغه ورته ما ته داسې پته ولګېدله کله چې تاسو د هغه غاټۍ کې د لری نه روان وای هیڅ یو ونه بوټه داسې نه و چې دته هغه سجده نه کړی او د دې ونې لاندې چې تاسو ناسئ د هغه ونه دا چې د دې لاندې هغه پیغمبران چې دین هغه حصاري لہذا دی واپس موزه داسې نه چې الته کې شام کې يهود دته نقصان ورسي ابو طالب د هغه ځای نه نبی له سلام هغه واپس کو کسان ور سره ملګری کړل دا غزا نه واپس کو نو نبی له سلام د دغه نه پس عمومي د مکه د خلکو هغه غړي بيزي هغه نبی له سلام هغه سره ولي خو د 15 کالو پورې د نبی له سلام چرچا هغه داسې شول چې ټول خلکو ته پته ولګېدله چې نبی له سلام هغه انسان دی چې چرته دروغ نه وایي چرته د چا په امانت کې هغه خیانت نه کوي چرته د چا سره زیاتې نه کړي په معاشره کې یو داسې نوم د نبی له سلام جوړ شو چې په معاشره کې د امین او صادق په نوم باندې یادېږي امانتدار په نوم باندې یادېږي د نبی له سلام د اخلاقو چرچا پورا طرف ته چې نه په پورا حجاز کې د نبی له سلام د اخلاقو چرچا هغه خورېږي په دغه وخت کې خدیجه رضی الله تعالی عنها چې دا کونډه شوې وه دې چې دی نه هغه انتهایی مالدارا د خپل تجارت سازو سامان د مکې یو کس ته به حواله کړل هغه به تجارت لپاره شام ته چې دی هغه سامان ویوړو شام کې هغه تجارت وکړو هغه سامان خرڅ کو د شام نه سامان راوړی مکه کې خرڅ کړی دغه تجارت په یو کس ته حواله کوو هغه کس به چې دی هغه مخصوص ګټه ځان له اخیستله نورو به چې دی هغه خدیجې رضی الله تعالی عنها ته هغه حواله کوو خو چې کله د نبی علیه السلام د اخلاقو د دیانتدارۍ د نبی علیه السلام د صدق د رښتیا او چرچا هر طرف ته هغه خوره شوه نو خدیجې رضی الله تعالی عنها اراده وکړله چې نبی علیه السلام ته زه خپل د تجارت سازو سامان هغه ورکړم او شام طرف ته چې دی نه هغه ولېږم نبی علیه السلام شام طرف ته چې دی نه هغه لیږي او خپل یو غلام میسره هغه ورسره هم یو ځای دی هغه میسره ورسره یو ځای ځي او د تجارت د سامان څه ګټه مخصوص د نبی علیه السلام دپاره مقرر شوه څه چې دی نه هغه د خدیجې رضی الله تعالی عنها دپاره دا قافله چې دی نه هغه شام ته ځي په دغه ځای کې هم په لاره باندې یو راهب غالبا نستوره نامه ده هغه مخې له ورځي او هغه هم نبی علیه السلام ته دقه خبره کوي چې داسې ښکارېږي لکه چې آخري پیغمبر یې ځکه د کوم ونې لاندې چې تاسو پړاو غورځولی دی د دې ونې لاندې صرف او صرف تر ننه پورې هغه پیغمبران چې دی نه هغه ناست دي بل څوک نه دي ناست شام ته تجارت دپاره ځي هغه تجارت کې انتهایی منافع هغه حاصلېږي واپس چې کله راغل نو انتهایی لویه منافع سره هغه مال چې دی نه هغه خدیجې رضی الله تعالی عنها ته حواله شو خدیجې رضی الله تعالی عنها چې دا حالات ولیدل نو د نبی علیه السلام نه انتهایی متاثره شوله بیا د نبی علیه السلام سره چې د خدیجې رضی الله تعالی عنها کوم غلام میسره په سفر کې یو ځای و هغه چې ورته کوم حالات بیان کړل په لاره غرمه په نبی علیه السلام باندې وریه سوری کوي کوم حالات چې میسره خدیجې رضی الله تعالی عنها ته بیان کړل هغه د هغې نه هم متاثره شوله
نو دې خدیجې رضی الله تعالی عنها ته به د مکې لوی لوی سرداران لوی لوی سرمایه‌دار هغوی به د نکاح پیغام را لېږلو خو دوی به انکار کول. دې چې کله د نبی علیه السلام دا حالات ولیدل دې په خپله نبی علیه السلام ته د نکاح پیغام ولېږو چې زه ستا سره د نکاح خواهشمند یم. نبی علیه السلام ته چې کله پیغام راورسېدو دا د خدیجې رضی الله تعالی عنها یو ملګري وه د هغې په ذریعې سره خدیجې رضی الله تعالی عنها پیغام راولېږو. نبی علیه السلام چې کله پیغام نبی علیه السلام ته راورسېد نبی علیه السلام د خپل تره ابو طالب سره مشوره وکړله چې دغه شان حساب دې څه وکړو. ابو طالب یې زما د طرف نه صحیح ده وکړه نکاح. د نبی علیه السلام عمر په دغه وخت کې 25 کاله. نبی علیه السلام چې دا دویم تجارت دپاره د شام ته تلو 12 کالو په عمر کې دا دویم سفر هم دغه 25 کالو په عمر کې او د نکاح دا مسله د دغه سفر د 2 میاشتې پس هغه راغلې ده. نو د نبی علیه السلام ترونه هغه راجمع شول. د نبی علیه السلام نکاح ابو طالب هغه وتړو او په مهر کې 20 اوښان هغه مهر کې ایښودلی شو. هغې خدیجې رضی الله تعالی عنها ته 20 اوښان هغه حواله کړل په مهر او نکاح وشو. په دغه وخت کې د نبی علیه السلام عمر مبارک 25 کاله او د خدیجې رضی الله تعالی عنها عمر 40 کاله و. د نبی علیه السلام چې څومره اولاد دی علاوه د یو ابراهیم نه چې هغه د ماریا قبطیې رضی الله تعالی عنها د هغې نه پیدا شوی د هغې نه علاوه چې څومره اولاد نبی علیه السلام ته الله ورکړی دی هغه ټول د خدیجې رضی الله تعالی عنها. اول چې دی هغه قاسم پیدا شو. قاسم رضی الله تعالی عنه د دې وجې نه د نبی علیه السلام هغه کنیت ابوالقاسم نبی علیه السلام ته وایي ابوالقاسم وي د بچي په نوم باندې چې کوم نوم هغه پلار ته ویل کېږي هغې ته کنیت ویلی شي ابوالقاسم. او د هغې نه پس نو دغه قاسم رضی الله تعالی هغه بیا ماشوموالي کې هغه وفات شو. رقیه رضی الله تعالی عنها زینب رضی الله تعالی عنها ام کلثوم رضی الله تعالی عنها فاطمه رضی الله تعالی عنها او د هغې نه پس حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه چې د عبدالله لقب هغه طاهر هم دی طیب هم دی. دا د عبدالله لقبونه دي. هغه هم په ماشوموالي کې عبدالله هغه وفات شو. دا 2 زامن د خدیجې رضی الله تعالی عنها نه چې کوم نبی علیه السلام ته الله پاک ورکړو دا په ماشوموالي کې وفات شو. او دا 4 لوریانې هغه وې خو دا 4 کې دا 3 لوریانې بیا هم د نبی علیه السلام په ژوند مبارک کې هغه وفات شي. وروسته به تذکره راشي. دا یوه د نبی علیه السلام د وفات نه بس 6 میاشتې بس هغه وفات شي د فاطمه رضی الله تعالی عنها او دا 3 چې د نبی علیه السلام په ژوند مبارک کې هغه وفات شي د مخکې ته تذکره راځي. او دا بل زوی ابراهیم رضی الله تعالی عنه هغه بیا وروسته مدینه کې هغه پیدا شوی د هغه تذکره به هم وروسته راشي کله مدینې په باب کې. نو د خدیجې رضی الله تعالی عنها نه الله پاک نبی علیه السلام ته اولاد ورکړو او نبی علیه السلام به هر وخت د خدیجې رضی الله تعالی عنها تذکره کوله کله چې دا بیا وفات شو. خو د دې نه وفات کو د نبی علیه السلام بل نکاح نه دی کړی. عایشه رضی الله تعالی عنها وایي نبی علیه السلام به هر ټایم د دې تذکره کوله وایي ما ته به ډېر زیات غیرت لا طلوع په دې باندې چې نبی علیه السلام ما ته ولې د هغې تذکره بار بار کوي ما له بخار وایي نبی علیه السلام به هر وخت د هغې تذکره کوله او نبی علیه السلام به دا وایي چې ما ته الله پاک د هغې نه اولاد راکړی. هر وخت به نبی علیه السلام هغه یادوله. انتهایی محبت د خدیجې رضی الله تعالی عنها سره او دا هغه ده. او نبی علیه السلام ارشاد فرمایو دې زما په هغه وخت کې ملګرتیا کړې ده کله چې زه ټولو خلکو پرېښودی وم. کله چې چا زما ملګرتیا نه کوله دې په هغه وخت کې زما ملګرتیا کړې ده. دې په هغه وخت کې په ما باندې خپل ټول مال هغه قربان کړی دی. په هغه وخت کې ما ته تسلي راکړې ده. په کوم وخت کې چې څوک ما ته تسلي راکوونکی نه و په هغه وخت کې دې ما ته تسلي راکړې ده. او د ټولو نه اولنی ایمان په نبی علیه السلام باندې خدیجې رضی الله تعالی عنها راوړی. کله چې نبی علیه السلام دغه حرا نه واپس راغی دې ته وایي زمبلوني ما به کمبل کې پټ کایا. انتهایی یخني په نبی علیه السلام باندې راغلی او رپېدو نبی علیه السلام. په هغه وخت کې چې نبی علیه السلام دې ته کوم واقعه بیان کړه د وحي دې دستي ایمان راوړو. د ټولو نه اولنی ایمان خدیجې رضی الله تعالی عنها راوړی. بیا وروسته نور خلکو راوړی. نبی علیه السلام به دا هر وخت یادوله. د دې سره د 25 کالو په عمر کې هغه نکاح بیا نبی علیه السلام عمر مبارک چې کله 15 کاله شو په دغه وخت کې یو جنگ د قریشو چې دی نه هغه شی و د بنو قیس سره. د قریشو سره کینانه
د قیس سره چې دی هغه جنگ شوی او د دې جنگ نوم چې دی هغه حربي بوجار دی. حربي بوجار په دې کې به نبی علیه السلام عمر 15 کاله نبی علیه السلام به غشي خپل ترونو راورکول او د هغوی د نبی علیه السلام ترونو چې دی هغه به غشي ویشتل نبی علیه السلام به له غشي ورکول. دغه جنگ چې دی هغه د قیس سره شوی د دې مخکې نه څه مسله را روانه وه. په هغه جنگ کې بیا د هغې نه پس دې ته حرب بوجار د دې وجې نه ویلی شي. بوجار هغه نافرمانۍ ته ویلی شي او دې جنگ کې چونکې کم هغه محرم میاشتې دي کم چې دی نه هغه د حرمت میاشتې دي د هغه حرمت میاشتو چې دی نه هغه حرمت پایمال شو په هغې کې هم جنگ شوی د هغې د وجې نه دې جنگ ته حرب بوجار ویلی شي. د دې نه پس هغه یو معاهده شوې وه حلف الفضول. حلف الفضول دا هغه معاهده ده کله چې نبی علیه السلام ته بیا پیغمبري میلاو شوه نبی علیه السلام به د دې معاهدې تذکره کوله او نبی علیه السلام به وي ما دغه معاهده د سرو اوښانو نه هم خوښه ده او که بالفرض وس ما څوک داسې معاهدې ته هغه راوبلې زه به هغه معاهدې ته چې دی هغه په منډه باندې ورځم. دغه معاهده دغه وه چې په مکه کې څوک مظلوم وي د هغه مظلوم به هغه مدد کولی شي د ظالم سر به چې دی نه هغه قطع کولی شي د مظلوم مدد به کولی شي چې څوک هم مظلوم وي که هغه هر څوک وي د هغه مدد لپاره به ټول چې دی نه هغه لبیک وایي. په دغه معاهده کې د جنګ جګړو فساد هغه خاتمه شوې وه. د دې به نبي علیه السلام د پیغمبرانو نه پس چې دی نه هغه هم تذکره کوله چې هغه معاهده انتهایي ښایسته معاهده وه حلف الفضول. د نبی علیه السلام عمر مبارک چې کله 15 کالو ته ورسېدو په دغه وخت کې چې دی نه هغه د کعبې د تعمیر انتهایي هغه کمزوری شوی هم و خو چونکې دا کعبه په داسې ځای کې ده چې چاپېره د دې نه غرونه دي کله چې به باران وغیره وشو نو دا اوبه به ټولې د کعبې طرف ته هغه راجمع شوې نو په دغه ورځو کې سیلاب راغلی اوبه راغلی بارانونه شوي دا کعبې دا تعمیر خو هسې هم هغه کمزوری شوی نو د اوبو ښه کمزوری کړو نو قریش هغه اراده وکړه چې مونږ هغه کعبه السرینو تعمیر کړو خو په دې قریشو کې هغه داسې څوک نه و چې دا شته کعبه هغه ورانه کړي ځکه دوی خو یېرېدل دا فیل هغه واقعه راغلې وه چې کله ابرهه هغه حمله کړې وه نو هغه هلاک شوی نو دوی که مونږ اوس په کعبې ته هغه لاس ورشو مونږ به هم هلاک شو نو بیا به د عرب قریشو کې یو کس و هغه چې دی نه هغه یو ګټ راتاو کړو بیا یې انتظار کوو چې څه چل کېږي که نه کېږي ډېر وخت چې انتظار کو څه ونه شول بیا بل کټ راتاو کو څه ونه شول بل بیا هغه کعبه چې دی نو هغه ورانه کړله هغې چې کله ورانه کړه نو دوی اعلان وکړو د چندې لپاره قریشو چې په دې کې به صرف او صرف هغه مال لګو چې هغه حلال مال وي هغه د سود د حراموالي نه هغه پاک مال وي نو چنده چې دی نه هغه راجمع شوله چنده چې کله راجمع شوله نو حلال مال صرف دومره و چې دوی دا نن سبا چې کوم دا کعبې حساب کتاب د دغه پې جوړ کړی شو دا حتیم تې پاتې شو دا پکې نه راګېرېدو ځکه حلال مال کم و په دغه وخت کې هغه حلالې پیسې دومره نه وې چې دوی د حتیم د علاقه به کې هغه راګیر کړی نو دغه کعبې جوړه کړه او د حتیم دا ځای هغه پاتې دا د دې نه مخکې په کعبې کې دننه و نو دې سره دومره پیسې نه وې نو دا د کعبې نه بهر پاتې شو او دا نور دغه د کعبې حصه ده دننه که څوک په دې کې دننه لمونځ وکړي داسې لکه په کعبه کې دننه چې هغه لمونځ وکړي نو دا حتیم چې دی دا لږ دیوال دا د کعبې حصه ده په دغه وخت کې چې کله بیا د حجر اسود د ایښودو وخت راغی نو هرې قبیلې وی چې یاره دا شرط خو مونږ ته پکار دی هر یو وی چې دا مونږ به دا حجر اسود چې دی نه هغه پټ کوو نو په دې کې چې دی نه هغه اپس کې جنګ جګړه شروع شو نږدې و چې تورو ته لاس کړی وی او شر فساد هغه خور شوی وی فیصله اخر په دې باندې وشوله سبا سهار چې دی نه هغه مسجد حرام ته څوک د ټولو نه مخکې رادل نه شو فیصله به هغه کوي کله چې سهار وختي کسان ناست دي چې څوک رادن نه کېږي په دې کې د ټولو نه مخکې نبی علیه السلام رادن نه شو حرم شریف ته کله چې نبی علیه السلام رادن نه شو کسان چې کوم ناسو هغه پاڅېدل ټولو چغې کړې دا خو صادق دی دا خو امین دی دا خو هغه انسان دی چېرته دننه چې دی نه هغه ګناه نه دی شوی دا هغه انسان دی چېرته د دروغ نه دی ویلی دا هغه انسان دی چېرته د چا په امانت کې د خیانت نه دی کړی ټول پاڅېدل دی به زموږ فیصله کوي نبی علیه السلام صادر خور کو په هغې کې په خپل لاسونو مبارکو سره حجر اسود هغه کېښودلو بیا د ټولو قبیلو سردارانو ته هغه ارشاد فرمایو راشئ د دې صادر دا ګوټونه چې دی نه هغه ونیسئ او دا د کعبې پورې چې دی نه هغه دا صادر ویسئ نبی علیه السلام څومره په حکمت عملۍ سره هغه کار وکړو چې د ټولو حصه پکې راغله جنګ جګړه ختمه ټولو چې دی نه هغه صادر هلته کې د کعبې هغه خواته ویوړو نبی علیه السلام په خپل لاس مبارک سره حجر اسود راواغستو هلته یې چې دی نه په هغه ځای کې هغه پټ کړو هلته یې کېښودلو هلته یې کېښودلو د هغې نه پس چې دی نه هغه تعمیر وشو په هغې باندې چت چې دی نه د هغې پیسې هم لري بیا وروسته په هغې باندې چې دی نه هغه چت هغه شوی دی چت پې هم نه
نو د 15 کال په عمر کې دغه کعبه تعمیر هغه واقعیا چې دین هغه مخې ته راغله د هغې نه بس چې دین هغه نبی علیه السلام ته خلوت وغیره هغه پسند شو وحي چې دین هغه څنګه شروع شو 40 کال په عمر کې د وحي پورې چې دین هغه دغه واقعیا هغه ذکر شوله د وحي نه بعد چې دین هغه واقعیا به نور ان شاء الله آینده جمعه باندې هغه ذکر